Assalamu alaikum. Welcome to the course Software Project Management. نن لیکچر کې به موږ کور کوو چې موږ بس هغه پیرامیټرز چیک کوو چې یو سکسسفل سافټویر پروجیکټ څنګه ډیلیور کیږي کلاینټس ته. دا به یو ټاپک موږ کور کوو. د دې نه علاوه په نن لیکچر کې به موږ دا هم کور کوو چې پروجیکټس فیلیر چې راځي لکه زیاتره پروجیکټس چې فیل کیږي نو د هغې ریزنز څه دي او د دې نه علاوه مختلف ریسرچ پیپرز پبلش شوي دي چې هغو دا آیډنټیفای کړي دي چې سکسسفل پروجیکټس دپاره کم اکټیویټیز پکار دي. نو دا زموږ د لیکچر تیم دی. نن سټارټ اخلو د هغه پیرامیټرز چیک کوو یا هغه فیچرز کریکټرسټکس ګورو چې کوم د وجې نه موږ دا مجر کولی شو چې سافټویر پروجیکټ چې دی سکسسفل شو. نو ډیولپرز چې څومره دي نو دوی ډېر زیات هاورز اف ټایم سپینډ کوي چې څنګه به دوی سافټویر بیسټ ډیلیور کړي کلاینټ ته. نو د دې څنګه پته لګي چې یا سافټویر چې دی نو دا سکسسفل شو. نو د هغې دپاره اولنی کوم پوینټ چې دی هغه دا دی چې آیا د پروجیکټ دپاره سافټویر دپاره چې د کلاینټ سره کم ټایم سکیجول شوی دی کم ټایم پلان شوی دی هغه په هغه ټایم باندې ډیلیور شو که په هغه ټایم باندې ډیلیور نه شو. که سافټویر په هغه ټایم باندې ډیلیور شي په کم ټایم کې چې د دیو هغه ډیسیژن شوی د کلاینټ سره یا د کسټمر سره نو دې مطلب دا شو چې دا سافټویر په ټایم ډیلیور شو او کم کلاینټ چې دی هغه به خوشحاله هغه به په ټایم خپل ټایم مطابق هغه پروډکټ یوز کړي. د دې نه علاوه کمپلیټډ ودین بجټ چې د بجټ کم بجټ ولا دغه شی ډیسایډ شو په هغه بجټ کې کمپلیټ شو. څومره کاسټ او هغې نه کاسټ چا چې سافټویر ډیولپ کو ډیولپرز یا کمپني یا سافټویر کمپني ده نو هغه اووررن نه شو کاسټ سیوا نه شو په هغه بجټ کې هغه پروجیکټ کمپلیټ شو. نو دا هم د سکسس د پروجیکټ سکسس میجر کوي. ډیلیورډ with all features complete او کوم د پروجیکټ سکوپ چې وو د پروجیکټ چې کوم فیچرز ډیسایډ شوي وو هغه هم کمپلیټ شو. د دې نه علاوه دا هم میجر کوي چې آیا سافټویر تاسو ریلیز کو نو د دې نه پس تاسو د سافټویر چې کوم سپورټ پکار دی کسټمر ته آیا هغه سپورټ ملاویږي هغو ته که نه ملاویږي. دا هم یو امپارټنٹ پوینټ دی چې دا سافټویر انجینیرز پکار دی چې کنسیډر کړي. د دې نه علاوه د سافټویر ریټینګ یا نن سبا چې څومره موبایل اپلیکیشنز دي په هغې باندې ریټینګ کیږي ریویوز کیږي نو دغه شان د سافټویر ریټینګ د سافټویر پروډکټ ریټینګ هم پکار دی چې یاره سافټویر تاسو کوم سافټویر ډیولپ کوئ نو د هغې نه کلاینټس سیټسفای دي که نه دي سیټسفای کلاینټ د هغې نه خوشحاله دي که نه دي خوشحاله څه چې هغو غواړي هغه ورته هغو یوزر ایکسپیرینس څه دی د هغې سره او هغو څه مشکلات خو نه پیس کوي څه پرابلم خو نه پیس کوي. د دې نه علاوه د ریوینیو جنریټډ هر څوک چې څه کار کوي نو هغه د هغې پیدې ته هم سوچ کوي. یو بزنس څوک سټارټ کوي یو سټارټ اپ لانچ کوي نو ډیفینیټلی هغه به څه انکم جنریټ کوي. نو سافټویر ما ډیولپ کړو ما ته څه انکم جنریټ نه شو نو ما خپل ټایم یوزلیس لکه ضایع کړو ما خپل ټایم او ما ته څه فایده ونه شوه نو دا هم یو لاس دی. نو موږ به دا هم سوچ کوو چې آیا څه ریوینیو جنریټ کړه د پروجیکټ د پروډکټ که نه. او په لاست کې امپارټنٹ پوینټ دی د سافټویر پروجیکټ سکسس میجر کولو لپاره چې آیا کلاینټ چې کوم دی هغه خوشحاله دی که کلاینټ نه دی خوشحاله کلاینټ سیټسفای دی که نه دی سیټسفای. نو دا یو څو پوینټ دي چې دا موږ لا ډیورینګ د سافټویر ډیولپمنټ او افټر د سافټویر ډیلیوري هم موږ لا پکار ده چې د دې هغه دا کنسیډر کو همیشه. حاجی د دې نه علاوه دا مختلف ایټریبیوټس دي د پروجیکټ منیجرز دپاره چې هغو دا پروجیکټ د سکسسفل چې یو هغو دغه ایټریبیوټس آیډنټیفای کړي او دغه ایټریبیوټ بیا یوز کړي چې یاره پروجیکټ سکسسفل دی که نه دی سکسسفل. د هغې ایټریبیوټس یا هغه فیچرز آیډنټیفیکیشن او د هغې په بیس باندې د پروډکټ کوالټي چیک کول دا ډېر زیات امپارټنټ وي. یو څو پوینټس دي امپارټنټ چې هغه په یو ریسرچ پیپر ما کتو نو په هغې کې هم دغه شی آیډنټیفای کړي وو. زه ستاسو سره ریسرچ پیپر بیا هم د هغې هغه دغه ښایم تاسو ته چې هغو څه کم پوینټ آیډنټیفای کړي چې یو پروجیکټ فیل کیږي ولې. نو په هغې کې اولنی پوینټ چې کوم وو نو هغه وو د ټایم چې ټایم صحیح مینیج نشي یا چې د
کلاینټ سره یا کسټمر سره کوم اګریمنټ وشي نو هغه داسې وي چې هغه غواړي چې یاره په موږ ته دا پروډکټ په یوه میاشت کې ډیولپ شي حالانکه هغه پروډکټ چې کوم دی هغه د 6 یا د 10 منثس پروډکټ وي او د کسټمر یا د کلاینټ سوچ دی چې دا به په 1 منث کې ډیولپ شي نو د دې د وجې نه هم پروجیکټ پیل کېدی شي یا پروډکټ ښه نشي ډیولپ کېدی که د کسټمر سوچ دا وي چې دا دې په یو میاشت کې جوړ شي او هغه پروډکټ چې دی هغه په یو کال کې جوړیږي نو د دې د وجې نه د دې د وجې نه د کسټمر او د سافټویر انجینیرز یا د کمپنی په منځ کې په اګریمنټ باندې هم فرق راتلی شي او کاسټ هم کمیدی شي کاسټ بجټ بیا هم سیوا کېدی شي نو د دې د وجې نه هم پروجیکټ پیل کېږي حاجی بجټ agreeing to the unrealistic budget of the client پرون ماته یو ملګری خبره کوله هغه سافټویر انجینیر دی او هغه مختلف پروجیکټس اخلي نو وایي چې ماته یو بهر ملک والاو هغه یو پروډکټ یو سافټویر اپلیکیشن د پاره راته خبره کوله چې دا اپلیکیشن ماته ډیولپ کا خو هغه ماته ویل چې یاره دا خو ډیر سمپل دی او آسان دی او بس په یو څو ورځو کې کیږي حالانکه دغه انر ډیټیل او د کمپلیکسټی نه وي هغه کسټمر چې کوم هغه کم ان یوزر چې یا چا چې دا پروډکټ جوړول غوښتل هغه خبر نه نو د دې وجې نه هغه چې ماته زر دا پروډکټ ډیولپ کو بس یو څو لږې روپۍ واخله حالانکه بیا بجټ په هغې باندې سیوا راځي نو د هغې د وجې نه هم دغه پروډکټ یا پروجیکټ فیل کېدی شي بجټ پکې هم امپارټنټ رول ادا کوي چې ریالستیک کاسټ اسټیمیشن وشي چې په دې پروډکټ باندې څومره خرچه راځي څومره اماونټ په دې باندې په څومره اماونټ باندې دا پروډکټ ډیولپ کېدی شي بل امپارټنټ پوینټ پکې دا هم دی یو پروجیکټ پیل کېدو چې نیډ د دې پروډکټ نیډ شته که نشته اوس یو پروجیکټ دی هغه به ډیفینټلی ریسورسز غواړي په هغې به ټایم لګي په هغې به خرچه کېږي حالانکه د هغې ضرورت نشته د چا ته هغه په کار نه دی ته یو موبایل اپلیکیشن فار ایگزامپل ډیولپ کوي او د هغې نیډ نشته نو دا هم د پروجیکټ فیل کېدو یو اهم پوینټ دی کمیونیکیشن پکې هم ډیر زیات امپارټنټ رول ادا کوي چې د سټیک هولډرز په منځ کې کمیونیکیشن هر ټایم وي هغه که within project وي په پروجیکټ کې انوالو کول وي هر څه چې وي خو د ډیولپرز پروجیکټ منیجرز او د اینډ یوزر په منځ کې کمیونیکیشن هم ډیر زیات اهم رول ادا کوي حاجی ایکسپرټس اینڈ سپانسرز لیک اپ سینیئر ایکسپرټس منیجرز اینڈ سپانسرز دا هم په پروجیکټ کې ډیر اهم رول ادا کوي او د دې د وجې نه هم پروجیکټ پیل کېدی شي چې تاسو سره سینیئر منیجمنت نه منیجرز نه سینیئر ډیولپرز نه نو په ټیم کې سینیئر ایکسپرټس ډیر زیات لازمي وي که پرس که سینیئرز نه وي او صرف د جونیئرز نه تاسو یو کمپنی کار اخلي د جونیئر نه کار اخلي نو هغه پروجیکټ هم پیل کېدو طرف ته تللی شي بل ټیسټینګ هم ډیر اهم دی او موږ زیاتره سافټویر انجینیرز دا سوچ وي چې بس کوډینګ دی او صرف کوډینګ دی نو کوډینګ له امپارټنس ورکوي حالانکه دغه شان څنګه چې د کوډینګ امپارټنس دی دغه شان پکار دی چې په ټیم کې ټیسټینګ هم پرایورټایز شي نو اینډ یوزر انوالوز او زیاتره موږ اینډ یوزر څوک چې دا پروډکټ یا دا سافټویر یوز کوي هغه پکې موږ نه انوالو کوو نو دا هم ډیر زیات لازمي خبره ده چې اینډ یوزر پکې انوالو شي نو دا یو څو پوینټس چې تاسو پکې دا پوینټس تاسو سره ما ډسکس کړو چې یاره پروجیکټ ولې پیل کېږي جی اوس یو پیپر دی د هغې پیپر نوم په دې باټم کې لیکلی شوی دی د 7 key factors to get successful results in the IT development projects وایي داسې کوم فیکټرز دي چې د هغې د وجې نه پروجیکټ سکسسفل کېدی شي او هغه پروجیکټ کامیابېدی شي او یو سکسسفل پروډکټ تاسو سکسسفل پروډکټ ډیولپ کولی شئ او کسټمرز ته ورکولی شئ نو هغې کې دا پوینټس دي دا پیپر چې کوم دی ما وکتو د هغې نه ما دا ایمیج راواغستو چې په هغې کې اولنی چې کوم دی نو سینیئر منیجمنټ سپورټ دی دوی یو انټرویو کړی و د مختلف ټاپ کمپنیز سره او د پروجیکټ منیجرز نه تپوس کړی چې یو سکسسفل پروجیکټس لپاره کوم څیزونه ډېر زیات امپارټنټ رول ادا کوي نو هغو پکې اولنی پوینټ دا ویلی چې ستاسو سره په یو پروجیکټ بالا سکسسفل وي چې په هغې کې سینیئر منیجمنټ سپورټ انوالو وي د هغې نه علاوه کوالیفاید پروجیکټ منیجرز په ټیم کې وي چې کوالیفاید پروجیکټ منیجرز نه وي نو دا هم ستاسو سره پروجیکټ پیل کېدی شي ځکه چې تاسو ته ما ویلي چې دا سافټویر ډیولپ کول د یو کس کار نه دی په دې کې به ټیم انوالو وي منیجمنټ به وي ډیولپرز به وي دا ټول نو کوالیفاید پروجیکټ منیجرز 23.50% دا رول پکې ادا کوي حاجی ایډیکویټ پلانینګ بل پوینټ پکې دی چې ایډیکویټ پلانینګ چې صحیح پلانینګ وشي چې یاره
پروجیکټ پلان شي د هغې دپاره ریسورسز پلان شي. په دې باندې به بیا په یو پوینټ باندې به موږ په نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل بحث وکړو. کی یوزر انوالومنټ چې یوزر پکې انوالو شي. د هغې نه علاوه ریکوایرمنټس منیجمنټ چې ریکوایرمنټس کلیکټ شي په صحیح طریقه او د هغې منیجمنټ وشي په صحیح طریقه. منیټر اینډ کنټرول د پروجیکټ ایگزیکیوشن او پروجیکټ ایگزیکیوشن چې کوم دی د هغې کمپلیټ کنټرولینګ وشي چې پروجیکټ به څنګه منیټر کیږي، څوک به کم ټاسک کوي چې نو یو کلیر ګول وي د پروجیکټ او هر یو کس ته د خپل ګول پته وي او دې ته وایي پروجیکټ ایگزیکیوشن. ډیولپمنٹ ټیم منیجمنٹ او د دې نه علاوه بل چې امپارټنټ کم پوینټ دی نو هغه دی ټیم منیجمنٹ چې ستاسو سره ټیم منیج شي او هر یو کس ته خپل پته وي چې نن ما کم کار کول دي، سبا به زه کم کار کوم او زما سره د ویکلی کم کار دی. نو دا بیا سافټویر میتھډالوجیز باندې ډیپینډ کوي چې تاسو کم اپروچ یوز کوئ. نو په دې سافټویر میتھډالوجیز به هم بحث کوو چې ټیم منیجمنٹ کم اپروچ فالو کوي. ټیم د ایجایل اپروچ فالو کوي، واټر فال فالو کوي، مختلف سافټویر میتھډالوجیز دي. په هغې باندې به هم بیا په نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل باندې بحث کوو. نو دا ستاسو سره ما دغه صرف شیر کول غوښتل هغه پیپر چې کوم ریسرچ پیپر نه ما دا پوینټس راغستي دا پیپر دی ریسرچ پیپر دی. په دې کې دا د دې ټایټل دی 7 key factors to get successful results in the IT development project. دا په ګوګل باندې اویلیبل دی. که تاسو سرچ کړئ دا پیپر نو تاسو ته به ډېر ډیټیل کې په دې ټاپکس باندې ډیټا میلاو شي او دا پیپر چې دی نو د دې نه ما دا پوینټس راغستي دا کم 7 پوینټس چې دیو کنسیډر کړل دي د پروجیکټ سکسس لپاره. نو دا په نیکسټ لیکچر کې مونږ په یو پوینټ باندې په ډیټیل کې بحث وکړو. تھینک یو سو مچ. ټیک کیر. الله حافظ.